د پاکستان اور انډیا را روان اتوار ته یو ځل بیا میچ دی. آیا د پاکستان اور انډیا کھلاڑیان به یو بل سره په دې میچ کې هینډ شیک کوي کنه؟ د حواله سره رمیز راجا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ته یو ډېره ښکلې مشوره ورکړې ده. که تاسو ګورئ محسن نقوی دې کیس کې دا اوس چې کوم کیس شو د انډیا ټیم پاکستان سره هینډ شیک ونکو، بیا د پاکستان کرکټ بورډ آی سی سی ته درخواست ورکو دا کم چې ان ډي پایکرافټ میچ ریفری په هغه باندې چې دا سړی لري کوي. نو دغه دوران محسن نقوی یو زبردست کار دا وکړو چې رمیز راجا اور د پاکستان سابقه چې کوم کرکټ بورډ مشر نجم سیټي هغه سره ملاقات وکړو، هغه نه مشوره واغښته نجم سیټي نه او رمیز راجا نه. دا یو ډېر ښه سټیپ دی لکه چې محسن نقوی داسې شپته د پاکستان کرکټ بورډ په تاریخ کې نه دی شوي. ښه رمیز راجا ډېرې ښکلې خبرې دغه لو کې محسن نقوی ته ډېر زبردست طریقې سره هغه ګایډ کو. لکه مطلب محسن نقوی په کرکټ کې دومره غټ ایکسپیرینس نه لري. محسن نقوی خپل هم یو صحافي و، دا خپل یو صحافي تیر شوی محسن نقوی، دا کرکټ کھلاڑی نه دی خو اوس والله دې غټې ملو شوي دي. نو د خپل دومره غټ ایکسپیرینس په کرکټ باندې نه لري. نو رمیز راجا ول ډېر ښکلې مشورې ورکړې دي. رمیز راجا ول ویلي چې ما رمیز راجا وایي چې ما محسن نقوی ته وی چې ته خپل چې کم دستا ایموشنز دي لکه ته وی چې اسنه لاس ملو نه کې ته په دې خپه کېږي. نو دا سایډ دا خبره ته یو سایډ لکې ده. انډیا چې څوک د هغې سیلب وایي ته ملاویږي کلاس ملاوي او که نه ملاوي دنیا م ورپسې بد وایي، ټول خلک ورپسې بد وایي. د سپورټسمینشپ مظاهره دی نه د کړې د هغې خلاف ورزي کړې ده، د آی سی سی د قوانینو خلاف ورزي کړې ده. وایي ته په آرام کې نو صرف تماشا کوه او مزه اخله. رمیز راجا وایي چې ما محسن نقوی ته ووایي ته بس ټینشن مه اخله، په آرام کې نه تماشا کوه او مزه اخله. که انډیا بیا هغه شان هینډ شیک نه کوي نو نه دی کوي، په موږ باندې اثر خو نه پرېوځي، په موږ باندې څه فرق خو نه راځي. یو ځل نه یو شل ځله دی هینډ شیک نه کوي. رمیز راجا محسن نقوی ته ویلي دي که چېرې انډیا را روان میچ کې هم هینډ شیک لاس نه ملاوي د پاکستان کھلاړیانو سره نو نه دی ملاوي، په موږ خو اثر نه پرېوځي. یو ځل نه یو شل ځله دی نه ملاوي او ته د دې خبرې ټینشن مه کوه، په آرام کښېنه او بس صرف ګوره او تماشا کوه او مزه اخله. نو رمیز راجا ډېره ښکلې خبره د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ته کړې ده. محسن نقوی هم یو ډېر ښه سټیپ اوچت کو او د پاکستان په نوم باندې غیرت وکړو، د پاکستان په غیرت باندې خپله سټې واغېسته، د پاکستان په غیرت باندې لاس اوچت کو، د پاکستان په غیرت باندې آی سی سی له خط ولیکلو چې دا زمونږ هم انسلټ شو په ګراوند کې او د آی سی سی د قوانینو خلاف ورزي هم وشوه. باقاعده ولا ویل چې د دې شي ته انویسټیګیشن وکړه، د دې شي تحقیقات وکړه په دې کمیټې کې نه و چې دې تحقیقات وکړي چې ولې په کرکټ کې داسې کېږي. دا خو د آی سی سی د قانون خلاف دي. اور انډیا بل سیټ لوي چې موږ بیا لاس نه ملاو، موږ پاکستان سره لاس نه ملاو، بس میچ ته میچ پکو او رسته روانېږو. لکه انډیا میډیا هم دا خبره بار بار کوي. خیر دا څه دومره غټه خبره نه ده خو اوس د ستاسو دې حوالې سره دا محسن نقوی رمیز راجا د خبرو حوالې سره ستاسو سب پوینټ اف ویو دی. خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.